الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زما محترمو، در رمضان المبارک آخری عشر شروع شوی دا. نن 23 رمضان المبارک تے دا میاشو یقینا ټوله پټوله انتہائی خیر و برکت والا عظیم و مبارکہ بختور میاشتا. خو لیکن نبی علیہ السلام مبارک دا میاش پدریو حصوں باندې تقسیم کړی دا. نبی علیہ السلام فرمائی: هو شهر، رمضان المبارک وداسی میاشتا اوله رحمت، ددی اولنی حصہ اغا رحمت تے، وأوسطه مغفرة، من زميه حصہ اغا مغفرت تے، وآخره عتق من النار، او ددید آخری حصہ آخری لسورز شپی دا د جہنم د ورن د ازادی او د خلاصی ورزی او شپی دی. پدی دریوانو عشرو کی آخری عشرہ دا بیا دا اللہ دا خاص رحمتونو دا برکتونو عشرہ دا، او دا اغا مبارکی لسورزی دی چی نبی علیہ السلام مبارک با پدی لسورزو شپو کی عبادت نور هم زیاد پا کسرت سر شروع کو. دا نبی علیہ السلام عام معمول خوهم دا شپی اغا عبادت کول، تحجد کول، پا مانزه باندی، پا دعا کی، پا ذکر و تلاوت کی مشغولی دل طول شپا بکلا پا عبادت کی تیر شوا. او بیا دا رمضان پا میاش کی با دا نبی علیہ السلام عبادت نور هم سیوا شو. خو چکل با دا آخری عشر شروع شوا نو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی: یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. نبی علیہ السلام با دا رمضان پا دے آخری عشر کی لسو ورزو او شپو کی پا عبادت کی اغا محنت شروع کو، کم محنت چی با دا نبی علیہ السلام پا دے مخ کی ورزو کی نو. یعنی دا عام معمول او دا عادت نزیاد با نبی علیہ السلام پا دے آخری عشر کی پا کسرت سر عبادت کو. تو دا معلومی گی چھ دا آخری عشرہ دا اللہ دا خاص رحمتنو او دا برکتنو عشرہ دا. سمرے چھ مسلمان پا دی کی زیاد عبادت وکی اغمر بدے دا اللہ دا رحمتنو دا برکتنو او دا مغفرت حقدار او مستحق جوڑ شی. او بیا نبی علیہ السلام با پا دی آخری عشرہ کی یو دری کارون کول دا عبادت پا حوالہ باندی. اغا دریوانا کارون سو
نبی علیہ السلام مبارک با پدی آخری عشره کی د ټول نه اول شد میزره پخپل بی د عبادت د پاره ځان ښه تیار کو لنګ بی مضبوط وتړو او ملا بی د عبادت د پاره وتړله ټول شپه بی عبادت کو شد میزره اول پخپل د عبادت د پاره تیارې او پخپل باندې عبادت کی کثرت او دویم بیا نبی علیہ السلام مبارک واحیا لیله چې د عبادت د پاره به املا وتړله نو بیا به ټول شپه رونوله ټول شپه حالانکه د دې باوجود چې د الله پیغمبر دی معصوم دی او الله ول دومره لوی شان ورکړی دی چې رستنی مخکینی تمام لغزشونه ګناه نه ځکه ګناه د پیغمبر نه کیږي داس یو کار یو خبره چې خلاف اولاوي یو غوره کار نه او غیر غوره یو کار باندې هغه عمل وشي نو یو قسم معمولی غوندي لغزشونه نو الله فرمایي زما پیغمبر دا درته ما د مخکنه معاف کړی دي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله وی دا ټول لغزشونه د مخکنه معاف دي نو داسې پیغمبر چې داغه لغزشونم الله د مخکنه معاف کړی دي او بیا واحیا لیله ټول شپه به رونوله په عبادت کې و مشغولو نو مونږ او تاسو له هم د دین یو سبق غستل بکار دي او یره دا خو د عبادتونو ورځې دي شپې دي پته نه لګي چې دا ورځې او شپې زمونږ او تاسو بیا نصیب کیږي او ګره نصیب کیږي مونږ د خپل اسلاف او اکابر تاریخ وګورو د رمضان په دی ورځو او شپو کې بداغوي د عبادت سهالو زمونږ د دارالعلوم دیوبند یو عظیم شخصیت او یو لوی سړی تیر شوی دی چې دا د دارالعلوم دیوبند د ټول نه اولنی شاګرد دی شیخ الهند مولانا محمود الحسن گنگوهی رحمه الله نو داغوی دا رمضان د شپو د عبادت په حواله باندې کتابونه لیکي چې کله به د تراونه دوی فارغ شو نو بیا یو قاری نیولو او هغه قاری صاحب ته وی چې تراونه خو مونږه فارغ شو خطبه وس په نفلو کې قرآن وې او زبر په شاته ولاړم او رمبي د پېشمنی پوری د شیخ الهند رحمه الله معمول بداو چې قاری به مخ کې ولاړو قرآن به لوستو او شیخ الهند سے په شاته قرآن اوریدو چونکی بخبر باندې قرآن حافظ نو او هغه زمانہ دا چې بوډا هم ده کمزور هم ده بیمار هم ده نو چې یو سو شپې رون کړي نو کور والے ورته حضرت ستاسو صحت بدن ډیر کمزور شو لږ د شپې آرام هم کوي هغه ورته ډیر مننت وکړو خو شیخ الهند رحمه الله دا غوي خبره ونه منله نو هغه ورته بل طرف باندې راتاو شو قاری ورته پوها کو وینن شپه بداسي وکي چې ودوا یا سلو رکعات وشي نو بیا به حضرت ته یو قسم باندې ورته وکي عذر به ورته پیش کی ورته وی چې نن می طبيعت ټیک نه دی لګ آرام به وکما نو چې کله ته د آرام د پاره لاړ شي نو حضرت به هم د آرام د پاره لاړ شو غنټه 2 غنټې به لګ آرام وکي ځکه بدن ډیر کمزور شو صحت کمزور شو نو هغه قاری چې هغه د شیخ الهند شاګرد هم دی مرید هم دی هغه چې کله حضرت ته ویجی زمانن لګ طبيعت برابر نه ده کستا سو اجازه لګ آرام به وکما شیخ الهند سے وته فرمایل ټیک ته آرام وکا خدا شاګرد چې کله راغی او پکټ کې سملاستو نو شیخ الهند رحمه الله راغی او پخپو ول لګیا شو چاپی ورته شروع کړه بس هغه و چغو ول حضرت ته تاسو کوي زما استاد پیرو مرشد او دومره لوی شخصیت په زما خپې به کوي ویره ما وی ته بس تړای شوی چې لګ آرام درته میلاو شي ناقاری ورته وی حضرت چې زه سم لاستم او تاسو بیا هم ولاړې او په منځ کې مشغول یې په ذکر او په عبادت کې مشغول یې
نو د دې نه ښه خو دا ده چې بس زه هم ولاړ یم او قرآن به یم تاسو یې اورئ پیدا خو جي کور والو راته ویلي وو چې د حضرت صحت ډېر کمزوری شوی چې لږ آرام وکړي نو ځکه ما یوه بانه وکړه ورنه ما ته څه تکلیف او څه بیماري نه وه عذر نه و خو دا یوه بانه وه ستاسو د آرام دپاره خو چې تاسو بیا هم آرام نه کوئ او شپه روڼوئ نو ښه دا ده چې زه قرآن لولم او تاسو یې اورئ نو شیخ الهند رحمه الله وفرمیل وی تاسو خو ما د دې نه منع کوئ چېرې ډېر کمزوری شوې صحت دې خراب شو خو یې پته نه لګي چې آینده رمضان به زما نصیب کېږي او که نه به نصیب کېږي څه پته لګي کیدای شي دا زما د زندګۍ آخري ورځې او شپې وي دا زما د ژوند آخر رمضان وي نو چې په دې کې داسې عبادت وکړم چې ځان ښه ستړی کړم او بس بیا د مر راتلل دی او د همیشه دپاره بیا څه دی آرام دی زما محترمو دا ورځې او شپې دا د عبادت دي الله دې موږ او تاسو له هم په ښکلې طریقه باندې د عبادت کولو توفیق راکړي او بیا چې به دا آخري لس ورځې او شپې شروع شوې آخري عشره نو د نبي علیه السلام د عبادت حال به دا و شد میزره اول به د عبادت دپاره ځان ښه تیار کو بیا و احیا لیله ټوله شپه به عبادت کوو او درېیمه خبره و ایقظ اهله داسې نه چې په خپله د عبادت دپاره ولاړ دی او کور والا آرام کوي ملاستې نه کور والا به یې هم راپاڅول وی ډېر برکتي وخت دی ګورئ ډېرې مبارکې شپې دي مبارک وختونه دي داسې نه په غفلت کې رانه دا وختونه تیر شي د دې وجې نه زما محترم یو خبره به یاد ساتو همیشه چې کله د دین یو کار کوو که نه د دین یو عمل کوو نو نورو له هم د هغې ترغیب ورکوو څه ورکوو جي ترغیب نبی علیه السلام مبارک یو ځل د صحابانو تپوس وکړو ای الاصحاب خیر ای زما صحابو دا راته ووایئ په ملګرو کې غوره ملګری کم یو دی په ملګرو کې غوره او بهترین ملګری کم یو دی د سړي ډېر ملګري وي نو غوره بهترین دوست کم یو دی صحابه عرض وکړو الله ورسوله اعلمو الله او د هغه رسول ښه پوهېږي د الله پیغمبره تاسو ته پته ده الله ته معلومه ده چې بهترین او غوره دوست کم یو دی مو ته پته نشته نبی علیه السلام مبارکو فرمیل غوره ملګری دا دی اذا ذکرت الله اعانک کله چې ته د الله ذکر کوې الله یادوې د الله د دین کار کوې او هغه د دین په دې کار کې ستا مرګتیا کوي ستا سپورټ کوي تاله ډاډ او حوصله درکوي ته اعتکاف ته کېناستې ستا ملګری وایي شاباس ملګري بهترین کار دی وکړو ګورئ ها او یو هغه ملګری لکه مونږ خو وي چې په پلانکي ځای ته ځو او هلته به ځو او د سیند غاړې ته به ځو او د نیر په غاړه به دا څو ورځې او دا شپې تېرو او مړه ته لاړې د جومات په ګوډ کې کېناستې ته پوه شه چې دا زما دوست نه دی دی خو ما د نیکۍ نه منع کوي لکه دومره د وخته جومات ته رسېدلی مړه ځان یې دسبر جوړ کړی دی ته پوه شه دا زما دوست نه دی ګوره نبي علیه السلام څومره بهترینه خبره فرمایلې ده غوره ملګری کم یو دی اذا ذکرت الله اعانک کله چې ته د الله د دین یو کار کې د دین یو خبره باندې په یو څیز باندې عمل کې او هغه ستا سپورټ کوي تاله ډاډ درکوي یعنی د دین په کارونو کې ستا معاون او مددگار وي نو ته پوه شه دا دوست او ملګری زما د ټول نه بهترین دوست او ملګری دی د دې وجې نه بهترینه بیبي هم هغه ده بهترینه ښځه هم هغه ده چې هغه د خاوند د دین په کارو کې معاونه او مددګار وي چې خاوند د دین کار کوي او دا بیبي ورسره ملګرتیا کوي دی چې دی نو ورور په جمعه کې ډېر وخت تېروي او هغه پې خفه کېږي نه چېرې د جومات نه ناوخته راځي خلک کله ځي او ته چې دی نو وروره ناوخته راشي او د وخت جمعات ته رواني ته د دین یو کار له لاړ شي ته د الله په لاره کې تبلیغ له لاړې ته عمرې له لاړې ته بل یو
د دین په سفر باندې لاړې او هغه په دې باندې خفه کېږي نه، هغه تا د شاباس درکوي، ستا مرګتیا کوي په دې کې، نو دا بهترینه بیبي ده. ګوره او دویمه نښه نبي علیه السلام دا اذا نسیته ذکرک، کله چې تا الله یرکې د الله دین هغه یرکې او په دین کې ستانه سستی راشي، هغه تا ته یاد دهاني کوي. مرګریه تا خو به یاره دا یو نیک عمل کوو او دا درنه پاتې کېږي، ولې خیر خو ده. اذا نسیت ذکرک، د دین یو خبر او یو کار درنه هیر شو او هغه تا ته یاد دهاني کوي، نو دا د ټول نه بهترین او غوره دوست دی. نو نبی علیہ السلام مبارک به په خپله باندې عبادت کوو، وایقظ اهله، کور والا به یې راپاڅول. وی دا ورځې او شپې دا د عبادت دي. نو انشاءالله مونږ به هم دا درې کارونه کوو په خپله باندې، په دې ورځو او شپو کې په کثرت سره عبادت کول. صحیح ده که نه جي؟ دویم خپل کور والو له به هم ترغیب ورکوو، کشرانو له به ترغیب ورکوو چې په دې ورځو او شپو کې هغوی د الله داسې عبادت وکړي چې دا میاشت زموږ د ټول دپاره رحمتونو، خیرونو او برکتونو والا وګرځي. او زما محترمو دا هغه آخري عشره 10 ورځې او شپې دي چې په دې کې یو بهترین عمل دا د اعتکاف دی. نو ځکه دا بهترینې ورځې دي. ګورئ ښه، دا په لکونو خلک مسلمانان په پوره دنیا کې د الله در ته ناست وي او دوی روړو د جماعت کې ناست وي، د الله په کور کې دعاګانې غواړي، الله ته عاجزي او زاري کوي، ذکر کوي، تلاوت کوي، تهجد کوي، منځونه کوي. نو وروره دا په لکونو خلک چې عبادت ته ناست دي او د الله عبادت کوي، نو تاسو وایئ د الله خیرونه او برکتونه په کثرت سره نازلېږي که نه به نازلېږي؟ هغه خوش قسمته چې د اعتکاف توفیق ورته میلاو شو. نبی علیہ السلام همیشه پابندي کړې ده او چې دا اعتکاف دی وکړو، اعتکاف 10 فی رمضان که حجتین و عمرتین، لکه 2 حجونه او 2 عمرې چې دی وکړي، د 2 حجونو د عمرو برابر ثواب پې میلاویږي. او د اعتکاف ډېرې فایدې دي. وره خو زه ورته یو 2 فایدې بیان کړم. یو فایده دا یې که نه چې یعتکف الذنوب، اعتکاف ته چې کله یو سړی ناست وي دی د ګناهونو نه محفوظ وي، خو چې دی لږ همت کوي او په جومات کې هم ځان د ګناهونو نه ساتي. د دې وجې نه زما خیال دا دی که نه چې کله اعتکاف والا اعتکاف ته کښېني د ضرورت دپاره یو موبایل یې ځان سره وساتي. که غټ موبایل دی هم خیر دی، خو زه وایم چې نه فیسبوک، نه وټساپ، نه بل څه شی چې یو تصویر او یو غلط سیز باندې د ده چې نظر ونه لګي. که دلته زه اعتکاف ته ناست یم د جومات په ګوټ کې وروره فیسبوک کومه، نو بیا د اعتکاف څه فایده شوه؟ او ټیک ټاک یې کومه، نو د اعتکاف څه فایده شوه؟ او دویم زه دې ملګرو ته یم چې حج له لاړې عمرې له لاړې، هلته تصویران مه وباسه، تصویران مه وباسه. وروره اعتکاف طواف به کوي او موبایل به یې نیولی او بیت الله غلاف به یې نیولی او ځان نه یې لکه. نو ته چې دا تصویر وباسې، نو ته ماته دا ووایه چې په دې وخت کې ستا الله طرف ته توجه شته، هغه ظاهره خبره ده، ته خو ځان برابر یې. نو یو په حرم کې تصویران ویستل قطعا د دې نه ځان ساتئ. ګورئ وروره ریاض الجنت کې بناسي تصویران به د نبی علیہ السلام روضې له به ورځي، تصویران به صفا او مروه سعی به کوي، تصویران به وي، طواف به کوي او تصویران به یې لکه دومره دې ځان ستړی کو، په لکونو روپۍ دې ولګولې. او هغه عبادت چې سړی په شوق سره کوي، ځکه د هر مسلمان د زړه تمنا ده چېرې ما الله ولیدی. ځکه د مسلمان د ټولو نه زیاته مینه دا د الله سره وي. د چا سره؟ او چې ستا د چا سره مینه وي که نه، ته به وایې چې ما زیارت او دیدار وکړی، خو د الله زیارت او د الله دیدار خو په دنیا کې څوک کولی نه شي. ته بیا وایې یاره ما یې داسې څوک ولیدی، کور مې ونه ولیدی. نو الله خو د کور نه پاک دی، د مکان نه پاک دی، الله خو په یو ځای کې اوسي نه. خو الله وایي دا کعبه چې ده که نه، دا بیت الله دا زما کور دی، زما بنده راځه او زما د دې کور نه تاویږه. یقینا په طواف کې چې سړي ته په عبادت باندې کم
خون او کمه مزه راځي که نه دا په بل عبادت کې نه وي ګورئ داسې خوند کوي که نه چې د الله د دې کور نه تاویږي او وروره دلته به د الله د کور نه مونږ تاویږو او موبایل به وروره په لاس کې نیولی او تصویران به ویستلی کېږي ویډیوګانې به جوړېږي افسوس په داسې موقعو کې خو ډېر احتیاط پکار دی ګورې ډېر احتیاط پکار دی ورنه صرف هغه رسم به وي رواج به وي چې روزان مستړی کو هېڅ راته میلاو نه شو الله دې د عبادت روح زمونږ نصیب کړي چې په صحیح طریقې سره مونږ عبادت کوو نو یو اعتکاف والا د ګناهونو نه بچ کېږي او دویم نبی علیه السلام فرمایي ویجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها دې دلته ناست دی بهر نیک کارونه نشي کولی بهر د جماعت نه بهر چې څومره هم خلک نیک کارونه کوي څومره نیک کارونه د هغې ټولو ثواب بغیر د کولو نه د اعتکاف والو په عملنامه کې لیکلی کېږي دشملوي د اعتکاف فضیلت شو او بل زما محترمو دا آخري عشره په دې کې یوه شپه د مبارکه چې هغې د کومه شپه وایي لیلة القدر د دې تعلق د دې شپو سره دی ها آخري شپې او ناتکۍ شپې یویشتمه دېرشتمه پنځهشتمه اوویشتمه او یو کم دېرشمه آخري ناتکۍ شپې او بعض علماو لیکلي دي چې کله په آخري عشره کې دا ناتکۍ شپې په دې کې یوه شپه دا د جمعې په شپه باندې راشي لکه بېګاوه که نه بېګاوه نو په دې کې زیات ګمان د لیلة القدر وي ناتکو شپو کې یوه شپه دا د جمعې په شپه باندې راشي لکه بېګا 22 رمضان پرون و که نه او بېګا 23مه شپه وه نن 23 رمضان دی نو په دې کې د لیلة القدر زیات ګمان دی ګورئ دا د لیلة القدر شپه دا چېرته زموږ نه ضایع نه شي ګورئ دا هغه مبارکه شپه ده که نه چې ډېره مبارکه او بختوره شپه نبی علیه السلام فرمایي د دې شپې د خیر نه څوک محرومه شو که نه بس دا ازلي محرومه دی لکه دی چې د تمامو خیرونو نه محرومه شو اوس هر مسلمان غواړي دا شپه زما نصیب شوی نو کوشش کوئ هره شپه یو 2 رکعته نفل کوو هره شپه څه نه څه د قرآن تلاوت کوو ذکر کوو لږه دعا غواړو نو که دغه شپه لیلة القدر وي نو دا شپه به الله زموږ نصیب کړي او دا الله مونږ له هغه شپه راکړې ده چې دا شپه الله بل امت له نه وه ورکړې وری ښه او دا شپه یې ولې راکړه نبی علیه السلام یو ځل افسوس وکړو افسوس یې په دې وکړو یاره د مخکینو امتونو ډېر عمرونه وو هغوی به ډېر عبادتونه کول او زما د امت عمرونه 80 او 90 کاله زما امت خو دومره عبادت نشي کولی کاش چې زما د امت هم دومره ډېر عمر وی جبریل امین راغی او سوره قدر سورت راوړو وی الله وی دا الله پیغمبره خفه کېږه ما ستا امت له ما یوه شپه ورکړې ده او د یوې شپه کې څه نه څه درجه کې عبادت وکړي نو دا عبادت د 1000 میاشتو د عبادت نه ډېر غوره دی د هغې ټولو امتونو د ټول عمر د عبادت نه او د هغوی د ذکرونو نه دا د یوې شپې عبادت دا زیات اجر و ثواب لري لیلة القدر خیر من 1000 شهر لکه 83 کاله 83 کاله 4 میاشتې عبادت چې دی وکړو او هغه مبارکه شپه چې په دې کې الله قرآن نازل کړی دی د رمضان میاشت وه او کومه شپه وه جي کومه شپه وه لیلة القدر د قرآن نزول 3 پیرې شوی دی د قرآن نزول 3 پیرې شوی اول ځل قرآن د الله د ذات نه لوح محفوظ ته راغی دا هم د رمضان میاشت وه بیا د لوح محفوظ نه دنیوي اسمان ته چې په دې دنیوي اسمان کې یوه کوټه د بیت العزت د هغې لوح محفوظ نه بیت العزت ته الله قرآن را نازل کو دا هم د رمضان میاشت او لیلة القدر دا مبارکه شپه
او بیا د بیت العزت نه د دنیوي اسمان نه په نبی علیه السلام مبارک باندې الله د ضرورت مطابق په 30 کاله کې لګ لګ دا قرآن نازل کو او هغه چې هم کله د قرآن اولنی آیتونه نازلېده اولنی وحی راتله نو هغه هم د رمضان المبارک میاشت وه نو لیلة القدر کې الله دا قرآن نازل کو او الله ډیره مبارکه په دغه شپه باندې الله جبريل ته وایي لاړ شه جبريله ازان سره فرشتي بوزا او زمکی ته لاړ شه دنیا ته لاړ شه زما کم نیکان بندگان چې په عبادت کې مشغول وي ټولو ته دعا وکا سلام پی واچوه مصافحه ور سره وکا داسې مبارکه شپه الله موږ له راکړه اوس دا شپه که زمون نصیب شو الله دې نصیب کی او طریقه مې راته وښودله هره شپه به 2 رکعاته نفل کو به انشاءالله 2 رکعاته نفل او لږه دعا وغواړو او دعا به کومه دعا غواړو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها تپوس کوي یا رسول الله کما ته یقیني طور معلومه شوه چې دا لیلة القدر ده لیلة القدر دا شب قدر ده نو دا الله پیغمبر زکمه دعا وغواړم نبی علیہ السلام خپلی بیبی ته یو دعا خی او د لیلة القدر د شپې دعا ورته خی چې هغه به څومره بهترینه دعا وي وی دا دعا وایا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اے الله ته معافی کول والی او الله ته ډیر ډیر معافی کول والا ذاتی او الله معافی خوخه فاعف عني الله ما معاف کی علماء لیکي پدې کې د دنیا او د آخرت خیرونه جمع شوي دي چې الله معاف کړي د بل څه ضرورت شته بس د خبره ختمه شوه خو چې الله معاف کړي بس دنیا دې هم جوړه آخرت دې هم جوړ دنیا هم ښایسته آخرت هم ښایسته نو ان شاء الله هر شپه بلکې قدم په قدم په دې ورځو کې د ورځې هم او د شپې دا دعا په خپله باندې یاد کړو دا خپلو ماشومانو ته په کورونو کې ووایو اسانه دعا 3 ټکي دی اللهم انك وایرا سره اللهم انك عفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني الله معافی کول والی معافی خوخه نو چې الله معافی هم کې معافی هم خوخه نو الله ما معاف کی نو چې دا دعا غواړي الله به دې معاف کړي بل زما محترمو د رمضان آخري ورځې دي آخري عشره ده دا یو دعا دا په اهتمام سره وایو او هغه دعا دا اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه اے الله زما دا رمضان زما د زندگی آخري رمضان اخوا دې خو مګوري بجلی کا زیو راځي با دا رمضان زما د زندگی آخر رمضان الله مگر زوي چې زما په زندگی کې دا رمضان بار بار راشي خو الله کتا فیصله کړی وي فإن جعلتني چې دا زما د زندگی آخري رمضان دی آینده رمضان به بیا زنیم په دنیا کې نو الله فجعلني مرحوما الله دا رمضان زما د پاره رحمت او مغفرت والو ګرځي ولا تجعلني محروما په دې رمضان کې الله ما محروما ما جوړوي ځکه د زندګۍ آخر رمضان دی نو چې آخري رمضان دی الله ما مرحوم جوړ کې چې په ما باندې ستا رحم وشي الله ترا ته مغفرت وکړي او الله د جهنم د اور نه له ازادي او خلاصي راکړي نو الله دا شپې او ورځې زمون په حق کې مبارک او بختوري وګرځي ان شاء الله کوشش وکاو د ورځې هم او د شپې هم دا زمون په عبادت کې د رمضان دا مبارک ورځې او شپې تیری شي خپل کور والو له به هم ترغیب ورکو صحیح شو کنه مرګرو له هم ترغیب ورکو تاسو تماوي کنه بهترین مرګره هغه ده چې د دین په کارونو کې ستا معاون او مددگار وي سنت کوي